اکثر مریضانو باندې جنات ناست وي. نو دا جنات چې کوم وي نو دا به د انسان سره تعلق ساتي، د هغې ډېرې وجې. خو اوس دا معلومات چې دا جنات په د انسان باندې پخپله راغلي، شوق سره راغلي، یا د دې جناتو سره څه زیاتې شوې د هغې وجې نه راغلي، یا دا جنات د تعویزاتو په ذریعه د باندې ناست دي، یا دا جنات د جادو یا د سحر په ذریعه په د باندې مسلط شوي او داسې شته دا کیدی شي. زه نننۍ ویډیو کې زه تاسو ته اوس یو ویډیو ښیم، دا تاسو وګورئ. اکثر جنات ځي همدغه شانتي چې کوم ځای کې تعویز پروت وي هغه ختم شي، نو چې کوم موجوده جنات په مریض باندې وي هغه چې تعویز ختم شي هغوی هم د بدن نه ختم شي. خو دا یوه ډېره عجیبه او ناشنا ویډیو ده چې کوم انسان باندې جنات ناست دي، هغه انسان په خپله هغه قبر ته بوځي او ورته وښیي چې دلته کې دا دي. نو دا تاسو وګورئ دا ویډیو، بیا راسره زه مخکې خبره کوم. ثبت المكان بالضبط، ثبت المكان بالضبط. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. بسم الله. ما بشعر. شعر تشوفي كانت قديمه، كانت نراها قديمه. ها اشعر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. شوفوا كيف اوكي فوق يا فوق. لا خلي يطلع وجهها، يطلع وجهها. بسم الله. شوف هي ماشيه فيها الفوطو، فيها الفوطو، فيها الفوطو راه قديم. اصبر اصبر كانت تفسدوش، اصبر نقطوها هنا. ريح اتركها اتركها. هم يصبروا شوف راه قديم سحر طلاسي موجود. ها نشوف بين يديك الفوطو راه راحت الصوره من الاول من الطبيعي تاعو، وهذا فوطو اخر. خاجي تاسو دا ویډیو وکتله. دا اکثر همداسې کیږي زما عزتمندو چې تعویز وشي نو هغه په قبر کې پروت وي، کله په ګټو کې ایښی، کله ولا په خاورو کې ایښی. نو دا څنګه چې دا دوی لګیا دي او دا روباسي، جنات هم دغه شانتې عمل کولی شي چې لاړ شي او هغه ځای ورته نور ملګري اوښی دي ورشي ګټه ماته کي یا خاورو نه هغه عمل روباسي. دا به تاسو لیدلي دغه شانتې څیزونه په خلکو باندې کېږي چې کله دا ختم شي نو دوی هم د هغه بدن نه ختم شي او پرېږدي. دغه جنات چې کوم وي نو دا دغه شان د تعویزاتو په ذریعه